الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم. عزیزانو زموږ د درس موضوع د رد الالحاد او د درس عنوان دی د ملحدینو یو اعتراض دی. د هغې درې شقه موږ جوړ کړي دي او دا یو ملګري پوسټ را لېږلی و، د دې جواب وکړئ. دوی وایي مذهب د انسان او د خدای په مابین کې یوه رشته ده. که هر یو مذهب وي په هغې عمل پکار دی او موږ ته نه ده پکار چې په نورو مذاهبو باندې رد وکړو. دا ډېر یو اهم سوال دی. نو په دې سوال کې د درې خبرې ذکر کړي دي چې مذهب رشته ده د انسان او د الله په منځ کې. دویم، په هر یو مذهب چې عمل کې ستا خوښه ده، تا ته اختیار دی چې څه کیا کوه، ځکه ټول مذاهب دي. مذهب چې شو نو بس بیا په مذهب کې بیا د ښه او د بد تمیز مه کوه چې په چا عمل کې کوې. دا ډېره خطرناکه خبره ده. او درېیمه دا خبره ده چې موږ ته هم نه دي پکار چې په چا باندې څه وکړو، په نورو مذاهبو باندې رد وکړو. بس د هر یو سړي خپله خوښه ده، ځکه د ازادۍ دور دی او د مغرب دا فلسفې راوچتې شوي دي. نو اول خبره خو دا ده چې ملحدین په مذهب عمل نه کوي. نو ستاسو د مذهب سره څه کار دی؟ ځکه تاسو خو مذهب ووایئ چې یاره مابعد طبیعت څیزونه څومره دي، مذاهب خو د هغې تصور ورکوي، تاسو خو هغه نه منئ. نو چې نه منئ او تاسو ماده پرست استئ، نو تاسو د مادې نه پیدا یې. نو چې د مادې نه پیدا استئ نو خپلې مادې سره کار ستاسو په کار دی. تاسو ته دا پکار دی چې تاسو ته موږ تاسو نه سوالات کړي چې په دې ماده کې تاسو موږ ته روح پیدا کړئ، ماده کې شعور، علم، عقل دا پکې پیدا کړئ. موږ تاسو د خپل مادي ثبوت موږ ته وښیوئ، تاسو په هغې خبرو کې هم ناکامه شوي. ولې دا ستاسو مشرانو دا ویلي چې په ماده کې عقل نشته دی، شعور پکې نشته دی، ژوند پکې نشته دی، علم پکې نشته دی. او په نظام د کائنات کې دا ټول موجود دي. حیات، شعور، عقل دا په انسان کې موجود دی. شعور او حیات دا په حیواناتو کې موجود دی. او باقاعده اوس ساینس دا هم وایي چې په نباتاتو کې هم شعور موجود دی. نو ملحدینو تاسو نه زموږ پهله دا سوال دی چې تاسو د مادې په باره کې موږ ته وضاحت وکړئ. پاتې شوه د دې اعتراض جواب. نو د الله په فضل سره دا موږ تاسو ته درکو. په دې درې واړو شقونو باندې موږ خبرې کوو، په دې درې واړو جزونو باندې موږ خبرې کوو. ستاسو د اعتراض یا درې جزه دي، په دې خبره کوو. اولنۍ چې مذهب د الله او د بنده په منځ کې یوه رشته ده، نو بالکل مذهب د الله او د بنده په منځ کې به هغه وخت کې رشته دا مضبوطیږي چې کله د دې مذهب تعلیمات د عیب او د نقصان نه پاک وي، دا مذهب مکمل وي او تر قیامت پورې د مسائلو حل پکې موجود وي. او په هغه مذهب کې د الله دپاره کوم عیب نه وي ثابت کړی شوی. اوس تاسو د مذاهبو په باره کې تحقیق وکړئ چې نور سامره مذاهب دي، هغوی د انسان سر غیر الله ته ټیټ کړی دی او هغوی د الله سره شریکان جوړ کړي دي. مشرکانو به ویل سورة البقره آیات نمبر 116 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. د مشرکانو به ویل چې الله د ځان لپاره نعوذ بالله اولاد نیولی دی. نه، داسې نه ده. الله رب العزت د دې خبرو نه پاک دی، بلکې څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي دا ټول د الله حکم منونکي دي. اولاد ته خو زما او ستا ضرورت دی. دغه شانته کې یهودیانو دا عقیده وه. وقالت اليهود، وایو یهودیان عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام دا الله زوی دی، نعوذ بالله. وقالت النصارى وعیسیان المسیح ابن الله، مسیح علیه السلام، عیسی علیه السلام دا الله زوی دی. استاد سوچو کې دا مشهور مذاهب دي، یهودیت او عیسایت، د آسماني کتابونه انجیل او تورات دوی سره دی، خو لیکن په اصل حالات کې نه دی موجود. دوی پکې د الله رب العزت لپاره عیبونه ثابت کړل.
دغه شان ته کې د هندوانو مذهب تراشه نو په هندستان کې په کروڑو خدایان دي دوی خو د غوانم ځان له خدای جوړ کړی دي نو اسلام واحد داسې مذهب دی چې الحمدلله زمونږ د الله سره رشته مضبوطه ده ولی موږ د الله د توحید قائل یو موږ شرک نه کوو ان الشرک لظلم عظیم شرک چې ډېر لوی ظلم دی نو الحمدلله اسلام پاک دین دی د الله د توحید اقرار پکې دی الله رب العزت بغیر د عیب الله رب العزت موږ ګڼو الحمدلله دا زموږ خصوصیات دي دویم جز ترازو چې تاسو وایو چې په هر یو مذهب باندې عمل کې نو بس پاغه باندې عمل کوا بل چاته اختیار نشته چې څوک هغه نه منې کینو دا چغه او ناره د مغربي فلسفې د ازادۍ په بنیاد باندې دوی کوي ولی دوی وایي چې انسان آزاد دی دغه وخت چې په هر مذهب باندې عمل کوي بل چاته اختیار نشته چې د مبارکي فیصله وکړي دوی وایي دا انسان د خپل خیر او د خپل شر مالک او خالق دوی ګڼي دا د هیومنزم د فلسفي بنیاد دی ازادي مساوات او انسان پرستی مخکینی بیانونو کې موږ دې وضاحت کړو نو دوی وایي دا مذهب چې دی ته په هر یو مذهب باندې تعامل کې دا تا د خوخه د ملحدینو دا اعتراض صحیح نه دی په هغه مذهب باندې به عمل کې چې هغه سره ګور د ژوند تیرول اصول او قوانین موجود وي تر قیامت راتلونکي مسائل پکې حل کیږي په هغه مذهب باندې عمل پکار دی چې د هغه ذمہواری الله رب العزت اغستی وي دا څونه مذاهب چې نور دی په دې کې انسانانو ځان نه کارونه کړی دي ځان نه پکې لیکل کړی دي په تورات کې په انجیل کې د هندوانو گیتا ود مشهور کتابونه دي هغه دا ټول انسانانو ځان نه لیکلي دي او اوس چې کوم مغربي فلسفه د دوی چې کوم قوانین جوړ کړی دي نو دا قوانین خو د هغوی د پاره خدي خو منګه ور سره نه منو زمنګ دا قوانینو نفرت ته ولې دی هم جن فرستی الګ د الګ سره واده کوي جنې دي د جنې سره واده کوي دا قانونونه دوی پاس کړی دي دا د دوی مذهب ګرځیدل اوس په دې مذهب باندې موږ عمل کوو نه مذهب هغه پکار دی چې کوم الله نازل کړی دی او الله رب العزت په قران کریم کې د دې وضاحت کړی سورته آل عمران ان الدين عند الله الاسلام دا الله په نظام غوړ دین هغه اسلام دی الله رب العزت په بل ځکه وضاحت هم کړی دی په سورۃ آل عمران آیات نمبر 85 کې و من يبتغي غیر الاسلام دینا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين څوک چې په بل دین باندې عملو کې بغیر د اسلام نه الله رب العزت وایي چې منګه دې نه قبل او دا په آخرت کې ودا په نقصان کې وي او د اسلام په اړه کې الله وضاحت کړی دی چې ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله رب العزت فرمای ان بشک من چیو نحنو من نازل کړي بشک من چیو نزلنا من نازل کړي دا قران وانا له لحافظون من یې حفاظت کوو یو مذهب داسې نشته چې هغه په باره کې الله رب العزت تاسو وضاحت کړي چې دا ما نازل کړي او زه حفاظت کوم او څومره مذاهب چې په دنیا کې موجود دي په هغه مذاهبو کې د ژوند تیرولو اصول او احکامات نشته دي او هغه مذاهب دنیا والا د خپل ځان جوړ کړي دي او کوم قوانین چې د یو انسان کوم قوانین جوړ کړي دا د ټوله دنیا د لپاره مفید نه لکه مغربي اقوام چې نن سبا کوم قانونونه جوړ کړي دي نو دا اوس د اسلام د قوانینو نه خلاف دي او دا د نورو د لپاره فائدہ مند نه دي او د اسلام قوانین الله رب العزت په خپل جوړ کړي دي او تر قیامت پورې چې څونه انسانان روان دي په د باندې به عمل کول د لپاره آسان دي د اسلام د عدل تعلیمات د اسلام د حق د صداقت او حقانیت دلیل دی د اسلام نه علاوه چې څونه مذاهب دي هغه انسان ذلیل او رسوا کړي دي هغه مذاهب او انسان سر د انسان سره غیر الله ته ټیټ کړي دي د چا سره بت ته کته کړي دي چا لمر ته چا سپوږمۍ ته چا حیوانات ته چا غوا ته چا هاتی فیل ته دی بت پرست چې د خاور نه بت جوړ کی د خټه نه بت جوړ کی بیا ورته سجده کوي د انسان مقدس سر دا اوس غیر الله ته دوی خطا کوي دغه د انسان تذلیل کوي دغه شان ته کې دا نن سبا د ساينس په وجه باندې چې خلک سیارو نه خدایان جوړ کړي ساينس نه خدای جوړ کړي دي ساينس خو د معلوماتو یو ذریعہ ده د علم یو شاخ ده دوی د عبادت په نظر سره د معبود په نظر سره ګوري خپل خالق پریخي دي د چا قدره چې دا باران د نور په د سیارو په وجه باندې وريږي
د سپوږمۍ په وجه باندې وريږي دا ورځ او شپه چې په منګ راځي دا مر چې دی چې کمزې کې چې لمر موجود وي الته بجون وي چې کمزې کې لمر نه الته بجون نه دوی وي چې دغه لمر خدای دې نعوذ بالله څوک لمر ته سجده کوي څوک سپوږمۍ ته سجده کوي غیر الله ته ټول په سجده کې لګیا دي غوا ته دوی سجده کوي نو دا څونه جهالت دی نو دوی خو انسان ته تذلیل کو د اسلام هغه د انسان هغه بیزتی وکړه او اسلام یو داسې مذهب دی چې انسان ته مقام ورکړی دی چې د یو الله بندگی کوا اسلام انسان ته د اشرف المخلوقات خطاب ورکړی دی اسلام دا وضاحت کړی دی چې د انسان تعلق د الله رب العزت سره نه دی ختم الله سره بزمنګا محبت ته د الله سره والله رب العزت موږ سره هم محبت کوي الله رب العزت د دوو کسانو سره محبت کوي بیشک الله رب العزت محبت کوي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله رب العزت د پاک خلکو سره محبت کوي څوک چې توبه وباسي او الحمدلله هغه مسلمانان دي څومره د صفای نظام چې په اسلام کې دا په نور مذاهبو کې نشته دي څومره د انصاف څومره د انصاف معاملې چې اسلام کړی دا په هیڅ یو مخلوق کې هم په هیڅ یو مذهب کې هم نشته دی د اسلام اخلاق او کردار دی چې ټوله دنیا خبره کړه چې د زناورو سره به هم د انصاف معامله کوي تر دې چې نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی چې تاسو په پسوړه کې تش او دسماته به نه کوي یا چې میګانو ته او حشراتو ته نقصان نه رسیږي نبی علیہ السلام دا هم وضاحت کړی دی چې تاسو به جامې څنګه غوندئ او جامې کپڑے چا غوندئ نو دا سنډۍ چې مار لړم پکې نه وي پیزار چې پخپو کوئ هغه ګورئ کم لوښي کې چې تاسو وبس کې پای کې ساماله نن ساينس هم دا مني چې کله یو انسان په لوښي کې ساوالي نو دننه چې کوم هغه جراثیم راوځي هغه په دې لوښي کې پریوزي د جام دی ګلاس کې پریوزي او واپس د انسان جسم تزيد د بیماری سبب ګرځي او دغه شان د نبی علیہ السلام فرمایي تاسو چې د شپې خپل بسترې ته راځي هغه درې ځله سنډي اوس ساينس په دې تحقیق کړی د انسان په دې جسم کې نوې اجزا پیدا کیږي زاړه ختميږي دا انسان چې ودی نو د کم نوې اجزا چې پیدا کیږي زاړه مړ شي په دې بستر باندې پریوزي دا انسان چې دوباره دا ونه سنډي هغه اجزا غمړه اجزا د جسم کې بیا نه نوځي او بیا د بیماری سبب ګرځي داسې تعلیمات په نورو مذاهبو کې شته لا په یو کې نشته او بل الله رب العزت موږ په وسط کې پیدا کړیو الله رب العزت په قران کریم کې د دې خبره وضاحت کړي سورۃ البقره آیات نمبر 133 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا الله رب العزت فرمایي چې تاسو ما په درمیان کې وسط کې پیدا کړی استئ تاسو به د نور پیغمبرانو گواہی کوئ تاسو به په نور خلکو باندې گواهان استئ او الله رب العزت فرمایي چې نبی علیہ السلام په تاسو باندې گواہی کوي نو دومره بهترین دین کې منګ الله پیدا کړو د دوی د اعتراض دریم جز چې دی هغه دا وایي چې په نورو مذاهبو باندې برت نه کوي دا خبره د دوی غلطه ده اسلام او قران کریم په خپل په نورو مذاهب او په مشرکانو باندې رد کړی دی څومره انبیاء کرام چې راغلي دي هغه ټول خپل امتونو ته د یو الله د وحدانیت او د یو الله د عبادت کولو تلقین کړی دی دغه شان کې ټول انبیاء کرامو مقصد څه شو هغه توحید تباری تعالی نو دا رد للحاد دا مسله حمزه کا ډیره حمد چې دا ټول انبیاء کرامو متفقه فیصله ده په توحید تباری تعالی باندې نو په دې باره کې الله رب العزت په قران کریم کې ګڼ آیاتونه مبارکه ذکر کړی دي خو بیان ما نه وګديږي نو دا غي د وجه می دا هم دې زبانه بس کړو الحمدلله په دې کې لس پنځلس آیاتونه مبارکه مونږه ذکر کړی دي الله رب العزت په ځم مشرک نه بهم سورۃ النساء آیات نمبر 48 کې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله رب العزت په چې مشرک نه بهم دین علاوه چې چاته خو خشي هغه بخم او تاسو سوچو کوي په دې ټولو مذاهبو کې شرک پروت دی ټول مذاهب چې دا د شرک نه ډک دي
الله رب العزت فرمایي چې زه مشرکان نه بخم. نو الله رب العزت موږ په پاک دین په فطرت کې پیدا کړیو، مسلمانان پیدا کړیو، او نبی علیہ السلام د ټول عالم د پر رحمت را لګلې. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ډیر برکتناک دی هغه ذات چې خپل بنده فرقان قران کریم په نازل کړی دی چې دا د خلقو د پاره څه دی ویرون کې شي، زیر ورکون کې شي، ویرون کې شي. الله رب العزت هغه ذات دی الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. الله رب العزت فرمایي چې الله هغه ذات دی چې د ازبک اسمانونو مالک دی، د لپاره تاسو اولاد نشي. الله رب العزت د دې ټول عیبونو نه پاک دی. الله رب العزت فرمایي واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. الله رب العزت فرمایي چې تاسو داسې معبودانو عبادت کوئ چې دوی څه نشي پیدا کولای، دوی خو په خپل پیدا شوي دي، دوی ځان د پاره څه ګټه او نقصان نشي رسولای، تاسو ته بس ګټه او نقصان درکې او تاسو به دوباره رسره ژوند کی. او نبی علیہ السلام ته الله رب العزت هم وضاحت کړی سورۃ النحل آیات نمبر 125 کې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. ته د خپل رب طرف ته را بلل کو په حکمت سره او په خپل نصیحت سره. او دا شان ته کې نبی علیہ السلام فرمایي قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشرکین. قل او یا محبوب صلی الله علیه وسلم دا زما لار د الله طرف ته را بلل کوم په بصیرت سره چا چې په ما ایمان راوړل دي. دا شان ته کې الله رب العزت نبی علیہ السلام رحمت د ټول عالم د پر لګلې سورۃ الانبیاء آیات نمبر 1 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او موږ ته نه لګلې مگر د ټول عالمونو د پر رحمت. نبی علیہ السلام د ټول عالمونو د پر رحمت. نو قران کریم په خپل رد کړی دی په نورو مذاهب باندې. څوک چې په بل دین باندې عمل وکړي دا په ورځ د قیامت په نقصان کې وي. ځکه اسلام نوم دی د هغه طریقې د ژوند تیرولو کومه طریقه چې نبی علیہ السلام نه مخکې انبیاء کرامو ته الله ورکړی و، او تر قیامت پورې چې څومره انسانان راځي په دې طریقې به عمل کوي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته هغه دین خوښ کړی دی کوم دین چې حضرت نوح علیہ السلام ته ورکړی، او د کوم وحی چې حضرت موسی علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت ابراهیم علیہ السلام ته کړی و. نو اسلام د ټولو سماوي ادیانو خلاصه ده، په دې باندې عمل پکار دی. او نور چې سامره مذاهب دي په هغه برت کې او په حکمت او بصیرت سره به نور قومونو ته دعوت ورکوي. نو دا د اسلام د حقانیت او سو مختصر دلیلونه ما بیان کړل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په اخر کې تاسو نه دا درخواست کوم چې دا بیان مخکې شیر کوئ چې نور مسلمانان ته هم استفاده وکړي.